څوک چې د اودس سردام نه بعد دا دعا ووایي الله پاک به د انسان ټول ګناهونه معاف کړي او الله پاک به د جنت اته واړه دروازې د انسان ته کولاو کړي چې په کومه دروازه باندې د جنت ته بالکل داتلی شي. ډیره زیاته بهترینه زبردسته پاورفل وظیفه ده او دغه رنګې د حدیث مبارکونه ثابته ده. نو کوشش وکړئ په خپل هم پوره واورئ او ملګرو سره هم شیر کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در بکوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې الله پاکم خوشاله آباد ساته. نن چې کومه زموږ وظیفه ده دا ډیره زیاته زبردست وظیفه ده او یاد ساتئ چې څومره په دنیا کې خلک دي کو نارینه وي زنانه وي بوډاګانې وي هلکان وي ماشومان وي جنکۍ وي دا ټول چارندام لازمي کوي. نو چې ټول چارندام کوي نو دا وظیفه د ټولو دپاره ده. نو فرمایي چې کوم سړی چارندام وکړي په ښه طریقې باندې دغه رنګې مخ وینځي په مزیداره طریقه باندې په ښه طریقې باندې سبق اوچ پاتې نشي. دغه رنګې لاسونه وینځي څنګلو سره او دغه رنګې داسې لاسونه وینځي چې اوټ ځای پکې پاتې نشي او بیا د هغې نه بعد د سر مسو کي په ترتیب باندې طریقې باندې بیا د هغې نه بعد خپې دا وینځي تر ګیټو سره دا خپې وینځي او بیا د هغې نه بعد دا دعا ووایي انشاءالله العزیز الله پاک به د انسان ته د جنت اته دروازې کولو کي چې په کومه دروازه باندې د انسان خوښه وي دا د بلال شي. موږ لومړی خبر دا پکار ده چې موږ چارندام دا په ښه طریقه باندې وکړو دا په پرسکونه طریقه باندې وکړو ځکه د کوم چارندام دا ټیک نه وي نو مونځ دا نه قبلیږي. نو راځئ چې زه د وظیفې طرف ته. نن زموږ وظیفه دا ده چې کوم سړی چارندام وکړي د هغې نه بعد دا دعا ووایي اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. نو دا وظیفه یو پرې وکړي انشاءالله العزیز الله پاک به د انسان ټول ګناهونه معاف کړي. فرمایي چې کوم سړی چارندام کوي که مثال دی مازدیګر چارندام کوي نو د ماسپښین نه ول مازدیګره پورې ټول ګناهونه او ته الله پاک معاف کوي. که چېرته دی د ماښامې چارندام کوي نو د مازدیګر نه واله تر ماښام پورې څونه ګناهونه کړي دا ټولو ته محترمه دا معاف کوي. نو چې کله موږ د چارندام وکړو د هغې نه بعد دا دعا ووایو نو الله پاک به موږ او تاسو ټولو ته ګناهونه معاف کړي او دغه رنګې د جنت اته دروازې دي ټولې به الله پاک کولاو کړي چې په کومه باندې ته ورځې په هغې باندې تللی شي. الله پاک هم خوشحاله که. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.